الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو وروڼو د مینې او د خلوص سلامونه. الله م ښاد او آباد لره. داسې ده جي چې کومه خبره سیاسي وي نو بالکل سیاسي ملګري دي په هغې باندې خپل تنقید او چې هر څه وي هغه کوي، خو چې کومه خبره د سیاست نه هټ کر وي نو هغه لږه سنجیده اخیستل غواړي. داسې ده چې مونږ د نشنلي نه او د پی ټي آی نه او د دغه نه د جمعیتي نه او د جماعت اسلامي نه د دې نه هټ کر مونږ د ټول نه لومړنۍ مونږ مسلمانانو د لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي یو. نو مونږ به د ټولو لومړنۍ خپل فوکس په دغه ساتو. د هغې نه وروسته بیا خلک پاټۍ ماټۍ کوي او دا مثال د هر سړي خپل یو سوچ دی، خپل یو فکر دی چې څوک چا سره په لار ځي هغه سره به ځي. اوس د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او سابقه صدر عارف الوي یو بیان کړی دی، هغه د امریکې او د یو کې په دغه په دوره باندې دی. هلته کې هغه یو بیان کړی دی. هغه بیان کې هغه دا ویلي دي چې یاره عمران خان چې کوم دی نو دا هغه ته چې کومه پاپولیرټي حاصله ده نو دا په دنیا کې تر دې وخته پورې چاته هم حاصله نه ده او 91% هغه ته چې کوم پاپولیرټي حاصله ده او د ټول نه د کوپر خبره چې کومه کړې ده نو هغه دا کړې ده چې هغه دا ویلي دي چې هغه ته کومه پاپولیرټي هغه ته کوم مقام حاصل دی نو دا الله تعالی چې کوم دی د انبیاء کرامو لم نه دی ورکړی، نعوذ بالله. هغه ته چې کومه پاپولیرټي حاصل ده هغه انبیاء کرامو ته هم نه ده حاصله. نو د خدای بندګانانو په سوشل میډیا باندې دغه بیان چلیږي، دغه ویډیو روانه ده او خلک پرې تنقید کوي چې یاره لکه د چا په دغه کې په پیره مرشدی کې دونه حده پورې تلل نه دي پکار چې لکه ستا ایمان پې تباه شي. خو په هغې باندې د پاکستان تحریک انصاف ملګري لګیا دي او د عارف الوي د هغه بیان دفاع کوي او لکه مطلب دا چې هغوی خیر دا مثال خبره به ټکي ویلي دي او دا خو هغه د عمران خان په مینه کې ویلي او پلان کې. زما خواست دا دی چې سیاست کوئ بالکل یې کوئ او چې څونه تاسو مثال خبره څونه حده پورې تللی شئ ځای پکې، خو په سیاست کې مذهب کې نه. مذهب ګوره زمونږ د ټولو خلکو چې کوم دی موږ ټول مسلمانان یو او مونږ چې کوم دی لکه مطلب دی ټول امپارټنټ ټول نه اهم څیز زمونږ دغه دی. دا نور هر څه کو مثال خبره زه د چا په مینه کې ځان غرق کړم نو ګوره دغه سړی خو ما په ورځ د محشر چې کوم دی نو ما د لاسه نشي نه وي چې راځه مثال خبره زه ستا سفارش کوم. د حشر ورځ چې کوم دی دا د اعمالو حساب کتاب دی. د دغه ځای کې به تاسو د خپل اعمالو حساب کتاب کوي. دغه ځای کې د چا نه مولانا پر رحمان پکارېږي او نه اسفندیار پکارېږي او نه عمران خان او نه زرداري او نه نواز شریف او نه بل او نه بل. ټیک شو خبره دی. د دنیا سیاست مو په دنیا کې د خدماتو روم دی، دا په دنیا کې پاتې کېږي. نو مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ د پاکستان تحریک انصاف ملګرو تاسو چې کوم دی لکه هر څه کنزل او کوپر او بس تاسو اسم کوئ نو د خدای ظالمانو کم از کم د خپل ایمان خو مه غر کوئ که نه. ظالمانو ځان به تباه کوي. دا تاسو چې کوم ده اسم تباه او په ایمان داری چې د ایمان نه هم غوره خلاص شوئ. مهرباني.